سلطان محمود غزنوی رحمه الله یو عادل بادشاہ تیر شوی دی. د پسړه کې د یو درې خبرو معلومولو په باره کې ډیر شوق. یو خبره ده چې زه خو د سبکتګین زوی ما. سبکتګین خو مخکې بادشاہ نو بلکې یو فوجي بیا وروسته بادشاہ شو. نو آیا زه یقیني د هغه زوی ما او که نه؟ دویمه خبره ده چې د دین مختلفې شعبې دي، په دې کې د ټولو نه بهترین شعبه کومه یوه ده او په امت کې د ټولو نه بهترین خلق څوک دي؟ او دریمه خبره ده چې د ډیر وخت نه ماته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت په خوب کې نه دی نصیب شوی. نو که دا راته حاصل شي نو ډیره به ښه وي. یو ورځ دی په یو کوڅه کې ګرځېده، نو یو طالب علم یې ولیده چې د یو کور مخې ته څه رڼا ده، هغې ته ناست دی او خپل کتاب ګوري. ده ترې نه تپوس وکړه چې ای طالبه ته په جومات کې ولې کتاب نه ګورې؟ هغه ورته وویل چې په جومات کې د رڼا څه انتظام نشته او دلته د دې کور مخې ته رڼا ده، نو ځکه دلته کېناست یم او کتاب ګورم. ده ورته وویل چې بچیه ته لاړ شه او د نن نه پس به زه تا د رڼا مستقل انتظام وکړم. طالب علم چې دا خبره واورېده نو دعا یې ورته وکړه چې یا الله د دې کس د زړه مرادونه او ارزوګانې تمناګانې پوره کړه. سلطان محمود غزنوی رحمه الله چې کور ته راغی او اوده شو، نو په خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت وکړو، ملاقات یې ورسره وشو. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اے د سبکتګین زویه، تا زما د یو وارث عزت وکړو، الله تعالی دې پتا په دنیا او آخرت کې عزتمن کړي. په دنیا او آخرت کې د الله پاک تا ته عزت درکړي. د دې طالب علم د دعا په برکت د درې واړه مرادونه را پوره شو او درې واړه خبرې حل شوې. ځکه یو خو په خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو، دین د خپل نسب باره کې شک و، هغه هم حل شو چې زه د سبکتګین زوی یم او که نه، هغه شک هم ختم شو. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته وفرمایلي په خوب کې چې ای د سبکتګین زویه. او درېیمه خبره ورته معلومه شو چې د دین بهترین شعبه دا تعلیم او تعلم ده، دا علم زده کول دي او په مخ د ځمکه بهترین خلق دا علما او طلبا دي، ځکه علما د انبیاء وارثان دي. معلومه شوله چې د دین زده کوونکو طالبانو د الله په نزد ډېر لوی مقام دی.